أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیات نمبر یوسل و اویا شپږ اویا سورة النساء شپږمه سپاره او دا د سورة النساء آخری آیات دی. یستفتونک دوی تپوس کوي دستانه فتوا غواړي دستانه. قل الله ورته فرمای چې الله تعالی یفتیکم فتوا در کوي تاسو ته فی الکلالت په کلاله په باره کې ان امرؤ کچرته یو سړی وي هلک وفات شي لیس له ولد د دپاره اولاد نشته وله اخت او د دپاره خور ده او یوه ده فلها نصف ما ترکه نو د دې خور دپاره نیم هغه میراث دی چې پرېښودی وي دې سړي چې کلاله دی. نورې هیڅوک هم نشته نه پلار لري نه اولاد لري او یوه خورې ده نو نیم مال به د میراث هغه د دې کلاله دې خور ته میلاویږي. وهو او حال دا دی چې د دغې کلاله نه به د دې سړي نه به یرثها میراث اخلي ها دغه خور. خو شرط پکې دا دی چې ان لم یکن لها ولد که اولاد نه وي د دغې کلاله فان کانتا اثنتین که چېرته دا خویندې دوه وي فلهما الثلثان نو بیا ورته 2/3 برخه میلاویږي مما د هغې مال نه ترکه چې پرېښودي وي د کلاله. وان کانو او که چېرته وي دوی اخوة رجالا خویندې رونه سړي وي و نساء او زنانه وي فللذکر بس بیا مذکر دپاره نارینه دپاره مثل حظ الانثیین په شان د برخې د دوو مؤنثو ده. یبین الله بیانوي الله تبارک وتعالی لکم تاسو ته احکامات ان تضلوا چې تاسې ګمراه نشئ خطا نشئ والله او الله تبارک وتعالی بكل شيء علیم په هر یو شي باندې ښه پوهه دی. نو دغې آیات کریمه کې روایت دی د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ چې هغه بیمارو نبی پاک علیه الصلاة والسلام او سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورغلل او بیمار پرسی وکړه او بیا ورته وفرمیل دی مبارک بیهوشه و جابر صاحب د مبارک بیا پې اودس وکړو هغه اوبې پې واچولې او د اوبو د اچولو نه بعد دی د بیهوشۍ نه را بیدار شو. بیا نبی علیه السلام ورته وفرمیل جابر په دې هغه باندې ته نه وفات کېږي. ده ورته وویل چې ما میراث په څه حساب وي. نو بیا دا آیات کریمه نازل شو. نو په دا کې دوستانو 3 صورتونه د کلالې دي. یو کلاله هغه چې سکه خویندې شته یا پلار شریکې خویندې شته یوه خور دو نیم مال به میلاویږي یوې نه زیاتې وي دوې وي درې وي 2/3 برخه شوه. او که چېرته مثال په طور باندې او که خویندې ورونه یې ډېر دي نور هېڅوک هم نشته نه پلار شته او نه نور څوک شته نو بیا لذکر مثل حظ الانثیین نارینه ته ډبل حصه او زنانه ته سنګل حصه په هغې ترتیب باندې به میلاویږي. نو دا آیات کریمه د سورة النساء آخري آیات دی. د الله ډېر احسان دی چې موږ له دا توفیق راکړو چې آخر آیات ته ورسېدو. انشاءالله باقي کا ژوند وي دا سلسله به جاري وي او د قرآن عظیم الشان چې څومره آیاتونه دي تلاوت ته دا به انشاءالله کېږي. د رب العزال په دربار کې دعا ده چې موږ به یا ژوندي یو یا به مړه یو چې دا صدقه جاریه زموږ ټولو نه قبول کړي. صدق الله العظیم.